استاد به میاشت نو هغوی به ناست وو او چې استاد دوه ورځې وروستو شي نو دنیا روانه شوه نو ویې لاړم غرشتو ته نو مولانا صاحب ته مې ویل چې جي دا لالین لګي خو دې حدیث چل نه ور راځي دا شرک فی التسمیه او شرک فی التسمیه خو ټیک نه دی او حدیث د څومره پې راوړی دی ترمذي حسن صحیح ویلی دی حسن صحیح ویلی دی وی بس مولانا صاحب ووایي چې او حسن صحیح ورته ویلی دی د طبیعت خبره وه دوره ادب و دا یې تپوس یې ونه کړ چې ولې ورته حسن صحیح ویلی دی هغه یې ادب درته ښیم بس غږ مې ونه کړ هلته یو سړي ته یې یو ډوډۍ پخه کړه غټه ډوډۍ مالګه پکې واچو د هغه ځای نه روان شه میه والي ته د یو حدیث له ګوره یو حدیث له میه والي ته روان شه حضرت حسین علي رحمت الله علیه د ترجمې استاد یې حسین علي رحمت الله پیر یم استاد یم بیا دوه درې شپې کړې وې نو هغه چې هلته ورسېده پیاده و پیسه چېرته واجدي ملک ولاړ چې هلته حضرت څخه ورسېده هلته یې وي جي جلالین ټول لګي خو دې حدیث په پته نه پوهېږي دا حدیث حسن صحیح ورته ویل هغه فورا ورته وویل حدیث معلول دی د درې وجو نه چا معلول کړی دی حافظ عماد الدین ابن کثیر او تفاتیر نوخه حافظ عماد الدین معلول کړی د درې وجو نه وی باش حدیث د منځ نه ووته او زه پوه شم نور قرآن زه لګولی شم هغه راځي خو دې حدیث چل ادب پکې و چې ته حدیث ته بې ادبي رانه شي اوس دا خلک صحیح حدیث ته غلط وایي بې ادبه دي نو یې هلته نه واپس راغی نو دوه ورځې یا درې تېرې کړې تلل راتللو که نه ډېر لوی مزل دی نو چې راغې طالبان ته یې طالبان اوس مې درته صحیح کړو پوه شوې حالانکې جلالین هغه شپېتو اتیاو ته للو و چې یو ځای کې سودا راله نو ورپسې لاړ پوه شوې هغه اصحابي وایي که چا ما ته ووایي چې فلاني څخه علم زیات دی زه به کډه واخلم روان به شم ورپسې د دې په دې مشرانو کې عمل راغلی و هغوی د هغه اصحابانو په خبره عمل کو لاړ ورته نو چې حدیث یې د میان نه وباس وی نور پوه شي بیا یې پکې دا توجیهات شپږ لیکلي دي د هغوی توجیه پکې څه ده دا خو د نورو تفاسیرو د کتابونو لیکلي ده د هغوی شپږمه توجیه دا ده وسادسها شپږمه توجیه ان آدم علیه السلام لما طلب الولد چې طلب یې که ولد صالح قال تعالی له تنبیها الله ورته تنبیها وایي الله ورته تنبیه ورکوي وتعلیما تنبیها وتعلیما ان الولد یجر محبت الاب ولد چې دی راکاږي محبت د پلار دا زوی دا هر څه خلک د زوی دپاره کوي که نه دروغ غیبت او ټګی د زوی دپاره کوي یجر محبت الاب فاعطیتک ولدا صالحا که زه درکم ولد صالحه فتجرا نو رابخي محبت ستا فتبنا خبر ورکو ان لا تجر محبتک چې را نه کاږي ګوره محبت ستا زه خو د اولاد در کوم هسې نه چې محبت دې را کاږي د الوادو زما ذکر عبادت فکر هغې نه دي کمې در کې راشي اذ تعالی الله عما نو فالماضي د هغې تقریر دا دی فالماضي فی الموضعین ماضي په دواړو ځایونو کې بمعنی المضارع په معنا د مضارع ماضي خو مخکې ته معنی آینده کې دله درکم نو ماضي دواړو ځایونو کې په معنا د مضارع ده فلما آتیتکما ولدا اتجعلان له شرکاء فی المحبة نو تاسو به ګرځوئ دی ولد لره په محبت کې والحال حال دا تعالی عما یشرکون فحاصل الآیات حاصل د آیات دا دی انه اول ولدا یطلبه آدم دا اول ولد دی چې طلبو آدم علیه السلام حوا فاخبرهم الله خبر ورکړو دي دواړو ته الله تعالی انی اعطیتکما زه در کوم تاسو ته ولدا فتغلبها نو غالب نشي دا ولد په تاسو الله یجر محبتکما الیه چې دواړو محبت را نه کاږي د دواړو ځان ته هسې نه چې تاسو ځان ته را کاږي نو تنبیه ورکوي الله پیغمبرانو له مطلب د هغې دا دی الله وله تنبیه ورکړه چې اولاد در کوم خو محبت دې را نه کاږي زما د یاداش نه
انما اموالکم و اولادکم فتنه، دا خو فتنه ده، سړی راکاږي. دی الواد دی خلق خراب نه کو نو فلا نو دا ورته نو جعلا له شرکا وما صدرهما الشرک، او نه ده صادر شوی د آدم علیه السلام نه شرک بوی ته نه ده حاضر شوی صادر شوی. اذ تعالی عما یشرکون فافهم فانه من مذلة الاقدام کما تراه والله اعلم بالصواب. نہ ہر جائے مرکب توا تاختن کہ جاہا سپر بائے دن داختن. مرغان قاف دانن آیین بعد مرغان قاف دانن آیین بادشاہی. بازر چه گاہ گاہی دا بازم پسر مانے داتے قلاده لگی باز پیجے نہیں قلاده پسر. بازر چه گاہ گاہی برسر نہد قلائے دا باز پسر قلاده لگی کہ زد مرغو بادشاہی. ورتوی نہیں مرغان قاف دانن آیین بادشاہی. مارغان د کوئی قاف پوئیگی پا قانون د بادشاہ تو پس پوئیگی ایسے دغا کے لیکن با دیر خلق لیگیائی دا یاد ساتی دا